خاونیم زما وجلې مړم زمونږ نه شوی دی او په چاپین په ما باندې وخي ما باندې نور چاپین نه وخلی کېږي. دویم درېیمه ورځ باندې کور کې وجلی و، کور کې یې مړ کړ چې څه سامان و جیب کې هغه هم دې وښکلی و. او بابا پولیس راځي زموږ په کور باندې راخېږي ما تنګوي او زما کور کې څه سامانونه دي قیمتي هغه ګوري او ټول اوچتوي وړي. اوس پولیس راځي چاپه راځي او زما په کور پرېوځي، زما د کور سامانونه او هر څه شیندي او لوټ کوي. بس بله چاپه غورځولې نن یې ورته ورځې مخکې 14 ګاډۍ چاپه غورځېدلې وه او زما کور کې څه سامانونه ټول یې اوچت کړل ویې وړل او اوس پیسې هم چې اخیستې وې او په خپل کور کې دننه په کوټه کې دننه وژلې وه او هغې نه بعد راپاسې ما له دمکیانې هم راکوي دا خور مې او بار بار راته وایي ماشومان بچي مې دا به هم دله وژنمه. ما نه چې کوم سامان د حکومت اوچت کړی دی ما یې دا واپس کړلی شي. ما د صوبې وزیر اعلی ته دا پولیس جرنیل ته مې دا درخواست ده چې زما د خبرې تپوس دې وکړلی شي. ما سره د ظلم او زیاتی نور نه کېږي. زما یوسف خان نوم دی، د شهید بانډې اوسېدونکی یم. زما سره داسې واقع شوې صاحبه چې زما د زوی سانډو د هغه زوی محمد ماخوستن دی د کور اوښکوی چې بل کور پېښور کې ایلو 4.5 کروړ روپۍ او یو د چرې والا یو ټوپک سره د مرغو والا دی ځان سره ګاډي کې یو 30 تولې کالې دی ماخوستن کېښودله او ماخوستن یې اوښکو. دویم درېیمه ورځ باندې کور کې وجلی و، کور کې یې مړ کړ چې څه سامان و جیب کې هغه هم دې وښکلی و، انګریزۍ تمانچه وه لسنسداره دی هم ترې لر کړې وه او روپۍ ایت آباد کې کور و هغه هم ترې د لور په نوم کړی دی او په ناصرباغ کې پمپ دی هغه د دې ښځې په نوم دی خو چې خان بهادر نه وي پمپ والا وایي دا تا له موږ نه میلاویږي. اوس د هغې د پاسه کم مال چې زموږ خان بهادر سره دی د کور نه چې کم سامانونه وړي دي 15 موټر سایکلې دي یوه سره بسپله لور له پې اخیستې ده سبق له پکې ځي او چې کم سامانونه د کور نه وړي جنریټر شیشې دا وکره پرتې دي. اوس پولیس راځي چاپه راځي او زما په کور پرېوځي، زما د کور سامانونه او هر څه شیندي او لوټ کوي. زما حکومت ته دا خواست دی چې زما به کومه لارې زما د جج ته هم دا خواست دی چې زما دا قاتل دی د دې ده ته سزا ورکړی شي او زما دا مال دې ترې واخیستلی شي. ولې چې واړه بچي پاتې دي باقي بیا دا ښځه وګړېږي دا منګور ده او د زوی مې ښځه ده کونډه پاتې شوه بچیو ته پاتې شو. دا خبره چې وکړل دا زما سخرو او زه د عمران کور والا یم. نن یې ورته میاشتې مخکې زما خوریان راغلي د ایسارې نه مندڼي نه تحصیل تنګي نه او راغلي زما خاوند یې بوت و پیسې ورسره یې مطلب تلل لکه کور یې ځان له اخیستو او پیسې هم چې اخیستې وې او په خپل کور کې دننه په کوټه کې دننه وژلې وه او هغې نه بعد راپاسې ما له دمکیانې هم راکوي دا خور مې او بار بار راته وایي ماشومان بچي مې دا به هم دله وژنمه او بار بار پولیس راځي زموږ په کور باندې راخېږي ما تنګوي او زما کور کې څه سامانونه دي قیمتي هغه ګوري او ټول اوچتوي وړي. بس بله چاپه غورځولې نن یې ورته ورځې مخکې 14 ګاډۍ چاپه غورځېدلې وه او زما کور کې څه سامانونه ټول یې اوچت کړل ویې وړل او اوس او چې کومې تاڼې له ځم وایي مطلب وایي لکه موږ نه یي او زه ډېر زیاته په عذاب کړم. ما واړه واړه ماشومان بچي دي او ما سره یې داسې ظلم او زیاتی نور نه کېږي او ما د زیاتی او د ظلم تپوس دې وشي. ما د پولیسو افسرانو ته سچوګانو تاڼهدارانو ته وکیلانو ججانو ته زما دا درخواست دی چې زما د خبرې مخنیوی دې وشي. ما د صوبې وزیر اعلی ته دا د پولیس جرنیل ته مې دا درخواست دی چې زما د خبرې تپوس دې وکړلی شي. ما سره د ظلم او زیاتی نور نه کېږي. خاوند هم زما وجلی مړم زموږ نه شوی دی او په چاپین په ما باندې وخي ما باندې نور چاپین نه وخلی کېږي. ما نه چې کوم سامان د حکومت اوچت کړی دی ما یې دا واپس کړلی شي. ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।